پکیر محمد عزتمنو غزل خواجه سارا سره د خدای جنګ وکړو مینوالو چې خواجه سارا ورته ډېر لطې پتې خبرې وکړې نو ډېرې ګډې وډې خبرې ورته وکړې پکیر محمد لګېدلی دی عزتمنو خواجه سارا باندې ډزې کړي د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو خواجه سارا لګېدلی دی راځئ مینوالو موږ سره مکمل ویډیو وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وښئ هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي عزتمنو اوس تاسو ته هلته ظلمونه کېږي چې نن څنګه په صوابۍ کې ښځې په اروپې غزر خواجه سارا عزتمنو چارټې د سره بېدردۍ سره قتل کړو مینوال د دغه شانتې صوابۍ ته پروګرام لتلی و د پروګرام په دوران کې عزتمنو د فقیر خلک سره یې زباني جنګ جګړه راغله چې مینوال یې یا ولې دغه فقیر لږ ګوته ورکړې دغه شانتې عزتمنو خواجه سارا سره هر قسمه قسم حرکتونه کوي چې مینوال دغه خواجه سارا به فقیر ته کنځلې کړې وي یا به ورته نور داسې څه ویلي دي خو په فقیر باندې دا خبره ډېره زیاته سخته بدې لګېدلې ده ورغلې ته دغه خواجه سارا نه څپېړه پورته کړې خواجه سارا هم لګېدلی دی په یو بل باندې ریښې دي یعنې دغه فقیر هم وهلی دی فقیر باندې په بډه د فقیر سره په بډه باندې تمانچه وه تمانچه یې راغستې ده مینوال په دغه خواجه سارا باندې ډزې کړي دي د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو دا ولګېدلو چې ولګېدلو خلکو راواغستو سمدستي د صوابۍ نږدې هسپتال ته یوړل چې دلته کې علاج شروع شو مینوال چې دلته کې ولګېدلو او مړه شوله چې مینوال په 24 ګنټو کې دننه د صوابۍ پولیسو دغه قاتلان ګرفتار کړ چې عزتمن دغه فقیر سره یو بل دوست هم و چې هغه هم عزتمنو پولیسو ګرفتار کړی دی چې دوی له دې اخر کومه سزا ورکړل شي مینوال خواجه سارا ډېر بې زبانه خلکه دي ډېره بې ضرره هم دي عزتمن نه چا سره جنګ جګړه کوي نه دا چا سره څه باس کوي چې څوک یې تنګ نه کړي مینوال یې هېڅوک خلکه نه تنګوي زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې زه پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي